دا د یونین پر ځای سره کېدل په غره کې چې د حکومانو طرف په جګړې مګړې دا نوې سټاتستیکي چې کوي دا د غره په حواله چې دا معاملې سره ډېره دي د غره دپاره د موتي معامله و خلکو مخ ته پرته وه چې په ماضي کې په موتي کې په دې جنجالونه ډېر وو ګټې وروسته نه راغله ګټې پردۍ یوړه تاوانونه جنجالونه جګړې بدنامۍ خانوزي ته پاتې وه خانوزي متحدۍ شپږ درې کاله بند شپږ کاله بند دوه کاله بند ګمان به په 8000 8000 له به رالل ولوډېدل به نه ای ناخیل دي ای ملاخیل دي بدماشان هغه بالې دي چې هغه راتلل نو بیا څه کسان به خود سره کښېنستلي چې بیا دا تر یونین جوړو بیا موږ یو میټینګ راوغوښتی د پیسو بحث چې کړ چې بیا په غره کې کوم خلک دغه سره اټیش دي ماینینګ سره هغه راوغواړئ بیا مې یو بل میټینګ راوغوښتی بیا مې درېیم راوغوښتی چې بیا خلک ډېر شي خو بهرحال ته موږ د ارضي کمیټۍ جوړه کړه د 15 کسانو نو بیا هغه څو عمر ته و چې بیا په دغه کې راته راوکړي د یوه خاندان هغه 2 کسان بکشي دي د یوه خاندان هغه سرنسته کې کوشش وکړي د نمایندګي کې راوړلی چې د هر خاندان یو سړی پکښي بیا مو خاندانو ته حال ورکړل خو بهرحال دا د قربانۍ شی و د ستړیا شی و چې په دغه کې دغه د خاندان کوم که دا تر خاندانونو کسان نه راتلل تر نن ورځې پورې هم نه دي راغلي خو موږ دا شی په دې حواله راواخلو چې دا نه د خاندان دی نه د کور دی نه د کلي دی دا د ولس شی دی خو بهرحال کوم الکوان چې قرباني کوله په یخ کې په ګرمي کې په ستړیا کې په جنجالو کې هغو خلکو خپلې قرباني کولې هغه راتلل چا به له کوره ډوډۍ راخیستې وه چا به کور وخوړه بیا به رالل نو د یونین خو یو شی پر میدان نه و موږ دفتر نیولی وو چې څوک راتللي چای به یې کولې یا به یې منډې تنډې کولې الکوانو د یونین والا له جوبه پیسې ګارولې نو موږ دوی په بازار کې هلته دفتر ودرېدلو چا چا سره جمع کړي وې موږ 1,80,000 روپۍ خرچه وسوه هغه اول چل په سټارټینګ کې بیا نو دوی په ګرد بازار باندې څه کسان د چندې لپاره واخلي دا خرچې خو کږي نن کوټ له منډې که نن پښین له منډې که نن مصیباغ له منډې که نن اپسي والا ګېټ ته ولاړ ستړیا زله ډېرېدې په ګرده خانوزۍ موږ ته 16,000 روپۍ راټولې شوې چنده د غره په حواله د دفتر په حواله د منډو ترونو په حواله د پټرول د موټر په حواله خوراک مراک دا تر موږ په ډېر واره په روزه کې تللي یو 3 ورځې پر لپسې موږ په داسې ګلانو خوړله نه چې به روزه خوړله بله خپله جیب 3 شپې په روزه کې په لپسې پر سبیل غربه به دا تر راتلله په والله که موږ بل شی خوړلی شلومبې او ډوډۍ اوس دوی نو نشته د ولس کار وه راځئ بس روپۍ دې کاروایه د هغه تر چې ورکړي نه وه موږ دا تر راګاري کړي دي چې رالې هم د هغه تر راګاري کړي دي اوس هم په یونین کې دا د پیسې شته زه په کلمه درته وایم چې دا تر ډېر ځای راغلي چې الکوانې له جیبه ګاري که د ځای د ډوډۍ غسي که د موټر غسي که یو اوبه راخې که چا له مېلمه ته راغلی ورور د غره معاملې دي ځای له څو دا تر چې پیسې دې هلې نو یې کاروه خو پر موږ ډېرې ستړي رالې یا به له خپله لاسه راغلي یا به له خپل کور له لاسه پر راغلي یا د پردي له لاسه پر راغلي زموږ عدالتونه په هایکورټ کې زموږ 2 کیس روانې موجوده چې په یوه کیس کې موږ 14 لکه ورکړي دي په بل کیس کې مو 4.5 لکه ورکړي دي نو یو مې بل کیس هم لګولی دي خبره مو سره کړې ده هغه ډاکومنټس نه دي پوره لکه دغه چې لکه کوی فایرونه فوژونه الکوانو چې مثال موږ پر دې کس تقریبا 14,000 روپۍ خالي پر سړي د عدالت خرچه راتلله چې هغه دوی ډایرکټ وکیل ته ورکوي دا نورې منډې ترنډې خو یې لکه وه یو کم نوي کسان باندې اف آی آر راغلی فورس ډول راغلی پښین له موږ ډیلي غوښتو ډیلي دو پښین کې حاضري به کوله بیا به راتلې تاړې له به تلې پښین له به تلې 4 میاشتې خالي موږ په دغه عمر اخته وو بیا بکس یې کمه ډېټا وغوښتله د هر سړي د ګردو وروڼو هغه د هر سړي د ګردو خوند هغه د هغه د معاینې هغه د هغه د مور د پلار هغه د هغه د ترور زوی کې څوک څه د هغه نمبر ده د هغه د ماما زوی د هغه کاګان دا د دوه ګور شناخت کارډونه دا مطلب ستا کوم لایسنس ستا د موټر هغه کابلای موټر لري د توپکانو کوم لایسنس لري د هغې کوم دا توپک ستا سره لایسنس نشته ستا کوم بینکو کوم اکاونټونه دي زموږ د کوم الکوان کاتې وې په اکاونټونو کې دا ګردې بندې شوې زما هغه اوس میاشت مخکې خلاصې شوي دي له نومبره زه بنده وه دا 8 میاشتې اوس دا کاتې د ځینې خلکو کور والاوې ټیچرې وې باجانې وې یا په هیلت کې ډیوټي وه د هغو تنخواوې هم بندې شوې مطلب د دغه اصل دغه دا و چې موږ یو قسم مفلوجه کولو خو بهر الحمدلله موږ هغه دغه فیس کړی یا جګړې یا دعوې یا جنجالونه موږ دا کوم د ولس په خاطر راوتلي وو د ولس په خاطر راغلي دا بیا چې موږ د پیسو کمه فارموله کښېښوله بیا پر ده موږ له علما کرامو سره هم کښېنستو چې بیا دا په کوم ترتیب کوو چا ویل د مطلب ښځه خو د نر نیمۍ ده چا ویل یا هغه په میراث کې راځي موږ خپل تحقیقات کړي دي ته بیا خپل تحقیقات په خپله وکړي موږ چې کومې پیسې پر افرادو پر ګډې خانوزۍ تقسیم کړې
دغه پیسې موږ د هر فرد په نامه دا کور راوړي دي بیا موږ کوم اوس علما کرام د معلومات وکړل ځینې خلک دا پیسې موږ د مړي په مد کې کاروو ځینې خلک موږ یو دفتر په جوړو څوک نالي په جوړو څوک ماچت په جوړو دغه پیسې بل ځای کې نه کاروي دا به د هغه کور هغه افراد نه راځي بهرحال دا ستاسو کار دی موږ خپل معلومات درکوو موږ چې کوم شی تر کومه ځایه رسولی دی هغه ته بیا پر وکاروئ چې خاندان ته ته دا پیسې کاروي ما هغه شرعي طور پر دغه دی وکړي زموږ کې دا تر خاندان شته چې هغه پر 80 کسان دي د ګډ خاندان هغه 80 کسان دي ګډ خاندان 80 کسان دي دا تر خاندان شته چې هغه تر 600 زیات دي 610 650 نو موږ دا پیسې راخستې چې باید دا که موږ پرې سوکو لکه موږ د ولسي کمیټې ممبر پرې ایسته دی د مځکې پر بنیاد دی هغه امیر تر بن تاجرای غریب تر بن تاجرای اوس موږ ته خاندان له مثال اوس کوم راوړي دي اوس ته دا خاندان د تعداد په مطابق راوړي دي دا بل خاندان له موږ وروړي د عمران هغه خاندان موږ 1,00,000 وروړي بس ګر خاندان پر افرادو چې تا افراد کوم ریپورټ تا افراد نه ماغه ورته دي ستاسو خاندان ته 1,00,000 ډیری 1,00,000 پیراځي اوس موږ هغه کوم لیول دی د انسانانو هغه کوم کوم چې ډیر نو هغه د ډیر ورکه چې لږ دغه ته بدل لږ ورکه موږ هغه لیول د کوم خالصه په یو طریقه تقسیم کړی فرق په بنیاد د فرق په بنیاد باندې د غره په والا چې د غره کوم کارونه دي په غره کې کسر دي شپږ لجه باندې دا کوم راوتی خالی پر شپږ لجه راوتی دا دونه ستړیا د جګړه موږ هم د پیسې چې موږ کې شوی دا جعفر الله کستا موږ د تر ولسی کمیټې چې وا دا اوس موجوده د مشاورتي کونسل دی د دوه په مشترکات تور پر دوی ول 0 روپۍ پکښې بیا موږ 0 روپۍ کېږي موږ د ایالاتو استړیا ول دي ایار وزنجالونه یا عدالتونه یا فایرونه دا د 0 روپۍ کار نه بیا م 2000 کې بیا م 15000 کې هغه اول چې م د 0 روپۍ په مشوره د کمیټې او د مشاورتي کونسل د مشران بیا چې موږ غلط نه الله نو موږ پیس کول شپه ورځ بیا موږ تر 15000 ورسولې موږ دا موږ پر غره 15000 هیڅ کې دي پر شپه نه دا کوم راوتل دي موږ تقریبا 1.15 لک روپۍ د غره په مد کې د ولس په نامه اخیست دي اوس په دا غره کې دا تر مخ خلک راتل چې د چا شپږ ځای دي د چا 3 ځای دي د چا سر نستا موږ په غره کې کوم علجان هر سړی لما واخه تر ما پوي موږ دا لیکلي ورکړو یونین ته چې څه تر دا تقسیم کوي سي د چا څور لږه د چا نسته واغه د څور ډیره د چا ایریا کم ده د سره برابر دا اختیار د غره کې د قانون مالکانو د قضایي نیولې ول هغه نو ولسی کمیټې په لیکلي خطلې ول په 2005 کې ولسی کمیټې لیکل ورسې وخیږي دا اختیار د ګورد ولایونین ته ورکړي نو موږ دا کوشش نه کړو اگر خدای په خیر خلاص کړي لکه موږ چې د شنن ما یو شروعات کړې دي موږ نن پر پی کاسو 1500 روپۍ د ډیرو ستړیا بعد راوړي دي د استیغ تقریبا 1,00,000 د افراد په بنیاد راځي زموږ دا امید دی چې په دغه کې پر 500 سالو چې پروګرام راوځي پر 100 راوځي د ورځ براسي موږ به تل ان شاء الله موږ به نه یو دغه نه به موږ به پر پی کس په لک په دراوړو یا هغه په 15 میاشت کې وي په یو میاشت کې په کال کې وي چې هغه خدای په خیر وچلی موږ دغه د باندې ستړیا موږ کوشش تا وکړي و موږ ته د معنیش کنده سوګي دي نه ورسړي ته و موږ ته د موش کنده سوګي دي و موږ ته د خاندان سوګي دي و موږ ته ډېری بدرنګي په غوړنه سوي دي خو بهرحال د کاج اکبر الله او جانو الله او د ازور د مشران د خدای په عمر کې برکت ورواچي نو دا خلک موږ ته ډېر سات راکړي نور موږ بد نه غواړو یو الف مراوړي غرد بندي جنجالونه به نه کوي موږ به بد نه راوړي موږ دا شیان پر ځان یوړل د روپۍ به د ولس ته راوړي او موږ د یونین څخه کسان موږ تقریبا هر سړي له جیبه کې ګاډي کړي دي داغه په مت کې ورته ولاکه اخیست کړي چې هغه پیسو دا چې ما ګاډي کړي یا بل ګاډي کړي هغه دی واخې موږ موږ دا کنه بیا موږ کوم کوشته دا موږ داغه په مت کې ګاډي کړي دي خدای دې وکړي چې دا غر وچلایي په خیر وچلایي جنجال راځي بدی راځي موږ خدای دې نه چلی خدای دې نه روپۍ راولي نه د شر فساد راولي چې دې ان شاء الله د ولس هر کور په دغه کې ځای او ان شاء الله دغه حق بکشي او دا تر دا موږ پر تن یو 15000 روپۍ اخیست کړي بل کو په بل ډیر ښه خبره وکړه ول ان شاء الله په غره کې دا تر ځایونه ستا چې هغه به زه د ولس لپاره په 15 په شپږم تن ورکوم شپږم تن چې راځي دا یونین بیا اخی هغه په ولس تقسیموي هغه به په ولس تقسیموي هغه به په ولس تقسیموي دا ګر خرڅ دی ان شاء الله زموږ د یونین دا ګر عزم سره کړی دی چې په دې کې به انصافي په دې کې به د هر فرد حقي په دې کې به ان شاء الله د هر خاندان حقي کستی په زینو کې یا په زور کې په دا والا هر وخت سوال راتلی
زموږ د یونین الحمدلله په هر هفته نن هفته ولا زموږ نن میټینګ وه موږ ته بیخي دا تقسیم مرحله شروع ده موږ نه دی کړی اوس یې هم کولی شئ بیا یې هم کولی شئ بیا یې هم کولی شئ که دا ترای څه مجلس یا ښه اوس زړې ګټې خو موږ ډېر نشو کولی چې دا تر سبا پورې نه ختمېږي خو عارضي طور پر چې کوم د غره په حواله د چا په زړه کې یو شکوک و شبهات دي موږ کوشش کوو چې په خپله وینا هغه ختم کړو که بیا هم د چا په ذهن او په زړه کې په یو خبره وي هغه یې ورته بالکل کلي کلا کوی کلم کلا که دا که خبره پاتې هغه په ملکه کړو بیا بقایب پوره کړي بسم الله الرحمن الرحیم د خانوزۍ اوسېدونکو او د سید خاندان سپین ږیرو ځوانان او الفاظ چې کور ودان چې موږ ته هر حال کې موږ موقع موږ تعاون را سره کړی دی دوی موږ تایید کړی دی هغه د حاجي صاحب د مرکزي کونسل په رغوي که د عباس په شکل د کمیټې دا یونین یو دا شعور دی دا شعور ورکوي ولس دا غلام سړی نه پاته کوي دلته خو یو لس کسه دي زورور کسان لس به نور لري دا سل نو دی چې سل پیدا کوي لس زره دغه پاتې که یو سیاسي تنظیم چې یو نوکري راشي هغه تر څو پورې چې څو نږدې سړی دی نږدې کوي هغه ته ورکوي هر سیاسي تنظیم هغه که زما دی که ستا دی دا یونین پر دغه طریقه جوړ شوی دی که د خانوزۍ جمله مفادات هر ځای چې جمله مفاداتي دی به ځان نه جنګړي سر به نه جنګړي ځان به نه شاته کوي که اف آی آر پر راکړي که جګړه پر راکړه که ټک پر راکړي موږ دا عزم کړی دی او دا قرآن په موږ شوی دی خاص د اشرف لالا د زوی د فرانزې په فارم هاوس کې موږ ډېر کس یو دا پر قرآن تر سوي دي نه به روپۍ غلا کوي د خپله وروره سره به په جنګ اړوځي د خانوزۍ د مفاداتو سره دغه موږ الفا خاصې دي نو الحمدلله بیا چې یونین چې کومه جشفاق خبرې وکړي هغه ستړي دغه به انشاءالله بیخي هېڅوک به په دا نه خبر چې روډ کله بند شوی دی اپریشن کله شوی دی یا جګړه کله شوې لیکن موږ وایو چې دا زموږ د شا لخوا ولیان دي ولس دی که یو سړی مولي انور اخوند را سره دی یا ناصر را سره دی یا عارف را سره دی بس دا خاندان ګرد شپږ سوه ما سره نو الحمدلله موږ تر دغه ځای راورسوله موږ په عدالتو کې کیسونه دي بیا دغه جشفاق خبره وکړه موږ ډېر وګرځېدو چې وروره پر څه طریقه دا خانوزۍ ته دا جمله مفادات دا کار چې سوال پر در کولی هر نوی ورشکږي هغه پر فرد راځي زړې مځکې خو نو تی سره خرڅې کړي را خرڅې کړي دي انتقالونه مو سره کړي دي په استعمو مو خرڅې کړي دي نوی محل چې راځي هغه په فرد کې نو دا نه دي اول دی هغه فرد ستا حق دی نو ته به له دغه زه نه وځې د حکومت دور دا ته راوړه چې په فرد کې به د نوي محل چې کوم شی کوي دا خو بیا د معدنیات چې دي د سرکار لوټه یې زما ده ډیلی یې زما ده خاورې یې زما ده یار یې زما ده موږ خپل تحفظات ورته ایښي دي انشاءالله زموږ ناستې شروع دي نن له هم 15 کس د کمیټې دي 15 کس زموږ د یونین کسان اوس له دې ځایه ولاړه سلانه وي دعا وکړي که سره ناست انشاءالله ناستې شروع ده خدای مهربانه دي دعا به کوو چې خدای پاک دغه ښه په خیر خلاصه را سره وکړي دا موږ ګاډۍ خالي کړې د ګاډۍ دغه غټ ثمر راوړستکان وسو پرس کانفرنس وو جرګه شوله منډې شوې احتجاج شو نن الحمدلله دا خلک زموږ له یونین ولا کمیټې سره ناست موږ به دغه کوو او بیا دغه خبره به دا د شناخت خبره راله بیا د ولس د کاروغه بیا د وند خبره راله حاجي صاحب هغه ویله موږ خوابدي د سټرچ خبره راله موږ هغه موږ ولې پالیسي موږ جوړه کړې ده 3 کاله مخکې پالیسي موږ جوړه کړې ده په 3 کاله مخکې موږ پر 16 جون یا پر 18 جون په سکول کې موږ یو ښه جرګه وکړه په جرګه کې موږ دا وویل چې دا پیمنټ به وکور و فرد ته راشي په مابین کې به زړه دی نه کړ موږ 3 جرګې کړې په دا جرګو کې موږ دا وویل حاجي صاحب دا د ټرست خبره وکړه ټرست چې دی ټرست الریډي دا ټرست لس زره انسانان دي مړه زه تا ته 10 زره روپۍ د قرض به ویلی شم چې بیا ته کله راکوې آیا خو حق دی مړه خپل حق ما زه په زور اخیستی شي چې ما تر غاړه ونیسي د دنیا هر سړی تر غاړه ونیسي هغه به تا ته حق درکوي تا ته به جار شي نو دغه 10 زره پوسټه دي دا څو دي دلته سار کېدای شي کاپر راوځي سار کېدای شي بل منرل راوځي کېدای شي بل منرل راوځي ستا تحفظات به ملکیت به ستایي ستا یونین به پر چیک پوسټ ناست خپل پیمنټ به کوي 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد بیا به ټرایل کوي لکه دا و چې موږ ټرایل وکړي چې 1500 روپۍ موږ پر انسان ورکوو بله ور به 5000 ور 15 کروړه به راشي 10 به راشي 6 به راشي نو موږ کوشش دا دی موږ تعاون غواړو تایید غواړو که د هر چا یو خبره په ذهن کې ګوره خاندانونه دلته موږ ته حاجي شفاق ډېره ښه خبره وکړه سرې سیله موږ سره غلطي شوې ده چې پر فرد تقسیم شوی وه نو نن به نو یو سړی پر 4 باندې ناست دی 50 یې کړه په تور ډب کې ده یو خاندان 1100 دی 1100 یو ممبر دا ډېره بده خبره ده دا چا هم یو ممبر دی
د 1100 غم یو منبر انسانان هغه 50 کړه لري اجا کا 50 کړه لري نو غلطه سواله هغه د کمزوري کیف د زورور کې یا یو صد 50 کور لګي ستاغه 1500 د دې ستاغه 600 یو کم نیوي انسانان سید خاندان او لمر سره جوړی سوي دي لس لکه 3,500 دا پر فرد باندې حساب جوړ شوی دی موږ د ډیټاغه مولوي صاحب ته ویلو چې موږ د هر انسان بلې که یو انسان کپات سو دا موږ ته تاوان یا موږ ته حق دغه کوي موږ دغه لس لکه 3,500 به موږ مولوي صاحب ته جمع کوو هر څوک هر کور لکه چې نن راغلی یاست هر سړی به له دغه حساب اخلي که چاته پیمنټ نه ورسېدی یونین له به راځئ مازې یو ټلیفون کوی ته خلاص یاست هر ګایه بیا خلاص ذموار انسان دی موږ پر چا باندې ذمواري کوو خپله کومک سره وکړي ناصر دم کومک سره وکړي جمیل دم کومک بازم صاحبګر په منډه موږ نن پنځمه شپږم خاندان دی چې موږ سهار راسو دا بل ماښام یې موږ ورسوه هلته ملاقاتونه بیا موږ ویني چې بس ملک راورسېد نو کوشش دا دی دا جمله مفاده چې پر فرد تقسیمو کالج یو کټن وا خلاص هم ځکه غر خدای په یونین وګاټي خلاص هم ځکه به دا غتره درازو چې ستره چې اوس یې څنګه جوړه کوو څو ځکه تا راځي لزره پټه تا راځي لزره مال راځي نو به دا سیستم ختم شي دا لابیانې به ختم شي موږ کوشش وکړو زورور لابیانې په دا غره کې زموږ خپل خلک هوښیار دي درلود چې زموږ خلک مې وایي نن به ما 3,000 روپۍ وفرت ورکړي وای څو 3,000 روپۍ 15,000 روپۍ زما خپل تربوره د زکات کړي دي هغه په شکل د شکل هغه دوی وایي چې موږ زورور شو لس کسه وایي چې زه طاقتور سره ما سره غلامان ما سره ما خپل چک پوسټ ما خپل ګاچي لیکن زما دغه عوام په کار دي موږ خو دغه نیوټرل خلک میډل کلاس خلک میډل خانوزای په سلو کې ونیوي میډل کلاس خلک وکه ماړه دي هغه په انګلند کې ناس زما سفر کې دی هغه په اسلام آباد کې ناس پر دې سفر کې نو موږ کوشش سروې وکړه سروې والا راته ملک مستقبل پیمنټ را ورسوه سار کما وړه پاکسته کما وړای پاکسته خلک څه پریشان دي یو مخرجات دونه لري چې مدني پر زور ور اصل په ځان درته هغه کجان الله ډېر ښه خبره وز ما وکړه زه پښتون له ورغلی وم ما لا کجان الله زه خدا پیسې زو کوم او ملک خالد نظر پیس ما پکار دي نورې کس زما نه دي مال ولې ول زیاتوب نسته نظر پیس زیاتوب راشي بس زه ګرځم تاسو له په ماجد کې اتړم واچول اجازه به کړی والا مستقل نو کوشش دا دي چې هر چا کوم سوالي پر یونین کوي چې د یونین خپل ذمہ سوال لري دا فکر سمجھدار خري یاست دا ملک دې دا باندې سوال وکړي چې چا په سوال نه څه بیا ځای